متنو تاڼې په حدود غازی آباد کې مسلح کسانو یو کس وژلی دی او ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې په متنو تاڼې کې کوم اف ای آر درج شوی دی، پولیس وایي هغې ته اطلاع میلاو شوه چې یاره په غازی آباد کې یو لاش پروت دی. پولیس وایي کله چې دوی لاړل نو هلته یو هلک مړ پروت و، هغه باندې ډزې شوې وې. پولیس وایي دغلته څلور خولونه هم پراته وو او تماچه هم پرته وه. تماچې په لوډ وه چیمبر کې، یو بل کارتوس هم موجود و. پولیس وایي کله چې بیا د دې هلک دې تلاشي واخیسته نو د سره په جیب کې د محمد احمد ولد جاوید نومي کارډ، مطلب د مقتول نوم چې کوم دی هغه دا دی محمد احمد ولد جاوید. پولیس وایي د سره یو ساده موبایل هم پروت و. دوی وایي موږ په هغه موبایل باندې چې کله رابطه وکړه نو د تره زوی سره رابطه وشوه. بیا یې پلار او ورور رالل، هغوی بیا رپورټ کړی دی چې یاره موږ یو د بډبیرې. دې کې مدعي بیا د مقتول محمد احمد ورور دی فضل قادر. فضل قادر بیا پولیس ته ویلي چې موږ یو بیسیکلي د بډبیرې، اوس موږ په دره کې اوسېږو او دا ورور مې کار له تللی و، موږ ته پته نه وه چې یاره دی دلته وژل شوی دی. چې موږ رالو دی دلته مړ پروت و. د پولیس ته ویلي د دې چا سره سابقه دښمني ده، دوی په یو کس باندې د قتل دعویداري کړې ده. پولیس هغې تفتیش شروع کړی دی او د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهلو هم شروع کړی.